الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو، نن به یو څو مسائل بیانو د اغوستلو او د خرڅولو په باره کې، او هغه شیز چې یو کس یې هغه اخلي او هغه سیز د کس لیدل نه دی، نو آیا د دې اغوستل او خرڅول دا څنګه دي؟ نو یو کس یو سیز لیدل نه دی او هغه اخلي، نو آیا دا جایز دی او کنه؟ نو دا جایز دی، لیکن د لیدلو نه بعد دغه اغوستون کی ته اختیار دی که چېرې دا هغه اخلي نو هم او کنه رد کوي نو هم دا جایز دی دپاره. اگر چې هغې کې غیب نه وي بیا هم دته اختیار حاصل دی که اخلي او کنه رد کوي. دویمه مسئله دا ده چې کوم کس دا سیز خرڅوي هغه دا سیز نه دی لیدلی او د لیدلو نه بعد هغه دا سیز واپس کوي، نو دا اختیار دی واپس کوونکي ته نشته. یعنی کم کس چې دا سیز خرڅوي او د خپل سیز نه دی لیدلی او د خرڅولو وخت کې دی دا وویني، نو بیا دته دا اختیار نشته دی چې دی واپس کی. دا فقط صرف اغوستون کی ته دا اختیار دا حاصل دی. بله مسئله دا ده، یو کس دی هغه د مټرو ټوکری راړله او مټر د لاندې نه خراب دی او د پاسه نه سم دی، نو دغې اغوستون کی ته اختیار دی که اخلي نو هم او که نه رد کوي نو هم. خو که چېرته دا مټر ټول یو شانتي وي او دته یو څو دانې راواغستې او د وکتلې چې بس صحیح دي، نو اوس دې کس ته اختیار دا نشته، بس دا اوس د ده شو. یا یو کس امرود اخلي، انار اخلي وغیره، او دا ټول یو ځای وي او دتې نه یو څو راواغستل او ویې کتل، نو دې سره د دې اختیار دا ختم شو، اوس دته اختیار نشته. یا امرود دی، انار دی وغیره، دا جدا جدا دي، اوس دته اختیار دی چې دا ټول به ګوري، د ټول کتلو نه بعد کې به دی دا فیصله کوي چې اخلم یا نه اخلم، دته اختیار دی. بله مسئله دا ده چې یو کس دی هغه د خوراک یا د سکاک سیزونه اخلي، نو دا په کتلو باندې دا اختیار نه ختمیږي. د خوړلو او د سکلو سیز دا به دی په ژبه باندې د دې دا ذایقه معلوموي، هل هغې به د دې اختیار دا ختمیږي چې کله دی دا وسکي، نو دته اختیار اوشته که رد کوي نو هم او کنه اخلی نو هم دته اختیار دی. بله مسئله دا ده، یو کس یو سیز مخکې لیدلی او اوس یې واغستو خو لیدلی نه دی، اوس د لیدلو نه بعد دغې کس ته اختیار حاصل دی چې دی وویني، نو دته اختیار دی که دی هغه اخلي او کنه رد کوي. نو دا یو څو مسائل دي، دا یاد کوي او نور مسلمانانو سره شیر کوي. جزاکم الله احسن.